بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته ده په شروع کې د ډي سي سوات د طرفه چې کوم احکامات راغلي وو بیګا د شپې هغه موږ تاسو سره شریک کړي وو. په هغې باندې پراپر دلته کې د پولیسو اس ډي پي او ساجد ممتاز صاحب را سره ناست دی. د هغه اوپینین به تاسو سره شریک کوو چې اس او پیز باندې عمل کولو کې د تاجر برادرۍ څونه فایده ده او د پبلک څومره فایده ده او کوم ماسک استعمال چې دی هغه څونه ضروري دی. په دې باندې به موږ د اس ډي پي او نه تفصیلي خبرې اورو او د نننۍ ورځې کوم لاکډاون ټایم چې دی د شپږو بجو نه والی د سهاره پورې چې کوم ټایم دی منشن کړی دی، په هغې کې به بیا خلاف ورزۍ چې څوک کوي د هغوی سره به عمل کېږي یا قانون چې څوک ماتوي د هغوی متعلق به هم د اس ډي پي او نه اورو. تاسو ته چې خپل پروګرام کې هرکلی وایي دا راته ووایي چې نن کوم صورتحال دی چونکې دا اولنۍ ورځ ده د پولیسو د طرفه څه اقدامات شوي دي، ستاسو اکټیویټیز څه دي نن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د بریکوټ تحصیل ټولو خلکو ته په جمع باندې ټولو ته سلام کوم. ما ریسنټلی بریکوټ کې چارج اخیستی دی او زما دا خواهش دی چې بریکوټ کې موږ ښه کارونه وکړو چې بریکوټ خلکو ته زما نه فایده ورسي. دویمه خبره چې د کرونا اس او پیز حوالې سره تاسو خبره وکړه، نو کرونا دا دریم لهر چې دی دا د مخکنو دوو نه زیات خطرناک دی. د دې د وجې نه به اوس دې دلته موږ ته د ډېر احتیاط ضرورت وي، خو د هغې سره سره موږ د سیز باندې لږ ډېر خلک پوهه خوب شو. نو اوس دې دله حکومت چې دی هغه یو سیز باندې ډېر فوکس چې کوي هغه صرف ماسک دی، چې د ماسک استعمال چې دی دا پراپر شي. زموږ د دې دغه دپاره د سرکل بریکوټ پولیس دا موټو ده چې یو دکان به نه بندیږي، یو کاروبار به نه بندیږي تر هغه وخته پورې تر څو چې تاسو په اس او پیز باندې پراپر عمل کوئ، ماسک استعمالوئ. ادروایز چې فرض که تاسو ماسک نه استعمالوئ نو بیا به ستاسو خلاف قانوني کاروائی کیږي. نو که موږ وګورو ډي اس پي صاحب دا خو د تاجر برادرۍ په لاس کې دي دا هر څه د کاروبار بندېدو عمل که تاسو په دې باندې سټیپ ولئ نو هم د دوی کوتاهي به وي او کاروبار به یې بندېږي. ستاسو مطلب دا دی؟ بالکل زموږ دا مطلب دی که کوم سړی وایي چې زه کاروبار وکړم نو هغه د حالاتو سره لغون ته موافق لاړ شي. ګوره لاست ټایم زموږ په روژه کې کاروبارونه بند شي، عبادتونه چې دي هغه زموږ ټول ګډوډ شي، اختر شاپینګ مکمل بند شي. نو موږ دا نه غواړو چې دې دله هم هغه شان وشي چې اختر شاپینګ هم ونه شي او مطلب دا دی چې عبادتونه هم په هغه طریقه باندې ونه شي څنګه چې د رمضان المبارک شان عبادتونه دي. نو د دې لپاره اس او پیز د جماعت دپاره اس او پی ورکړې ده ګورنمنټ، د بازار دپاره اس او پی ورکړې ده. زه به دا سجیسټ کوم چې هر دکاندار بېشک هغه د هر څه دکاندار چې دی خو هغه د یو ډبې د ماسکونو یو کاټن پیکټ ځان سره کېږدي. کله هغه ته بغیر ماسک نه څوک در نه راغله نو هغه ته وایي چې ته ړومبې ماسک ولګوه. بېشکه وروستو دې د هغه په هغه سودا کې د هغه نه د هغه 10 روپۍ یا 15 روپۍ چې کوم ماسک چارجز دي هغه واخلي. یا که فرض کوي دکاندار افورډ کولی شي نو هغه دې فری ورکړي، خو دې سره بعد دا کاروبار چې دی دا به کنټینیو پاتې شي. حالات دومره خراب دي چې په غټو اسپتالونو کې په پېښور غونډه اسپتالونو کې 80% بیډس چې دي هغه اوکوپای دي. دغه شان په مردان کې وینټیلیټرز ټول اوکوپای دي. دغه شانتې زموږ په دلته په سوات کې چې دی نو کوم زموږ کرونا دپاره سپیسیفاید بیډس چې وو هغه مور دین 70-80% چې دی نو هغه اوکوپایډ دي. په دې کې بیا په 13 باندې په پوره سوات کې چې څومره کیسز دي په هغې کې 50% یا 50+ چې دی دا د سرکل بریکوټ دي. د هغې وجه غټه دا ده چې سرکل بریکوټ چې دی د دې بهر ضلعو سره انټراکشن ډېر دی. مونږ ته که سوات ته هر څوک را داخلېږي نو دی به د بریکوټ سرکل باندې د بریکوټ تحصیل باندې راتېرېږي نو دا به کراس کوي. نو چې دا کراس کوي نو مونږ زیات ولنریبل یو. ډي اس پي صاحب ستاسو یو خبره مخکې ته راغله چې ستاسو کوم چیک پوسټونه دي لانډاکې د سوات مهم چیک پوسټ دی چې ځان سره کړاکړ دی داسې ګوړه ده
نو تاسو په هغې هم زور راوستو چې یاره هلته کوم په ډیوټۍ باندې کسان دي د هغو دپاره پراپر تاسو د ډریسنګ چې دی هم احکامات جاري کړل، ورسره د ماسک هم یقیني کوو، یا کوم ډرایور چې راځي هغه به ماسک لګوي، نو بیا به د سوالونو پوچ گچ کیږي یا د شرفو خلاف یا د منشیاتو خلاف. نو په دغه باندې ستاسو نظر دی او عمل پې کیږي په دې چیک پوسټونو باندې؟ بالکل پې عمل کیږي. زه چې کله راسره راغلی یم نو ما ماسک د خپل کانسټیبل کوم لاندې کانسټیبلري چې دا کوم زموږ افسران چې دي فیلډ ورکرز چې کوم دي هغوی ټولو ته دا ما ویلي دي چې اول خپل ډیفنس چې دی خپل ځان پروټیکشن تاسو برابر کې نو ماسک هغوی استعمالي پراپر. تر کومې چې د دې چیک پوسټو خبره شوه نو پرون زموږ یو ډېر های لیول میټینګ شوی په هغې کې د زموږ د فورسز افسران هم موجود وو، زموږ د ډسټرکټ ایډمنسټریشن افسران موجود وو، زموږ خپل سینیر افسران موجود وو. نو هغوی دا فیصله کړې ده چې په دې چیک پوسټو باندې کوم زموږ پولیس تعینات دی، کوم پولیس افسر چې د ګاډو کې راتلونکي خلکو سره انټریکشن کوي، خبرې اترې کوي، نو هغه به پراپر کوم دغه د سوټ چې دی پی پی آی سوټ ورته موږ وایو، مکمل پروټیکشن سوټ چې دی هغه به اچي تر خپو نه واخلي سره پورې او هغه به په هغې کې. ډي سي پي صاحب دا خبره سره شریکه کوي چې کوم د تراوو دا روژه ده چونکې تراویح هم کېږي ورسره بیا د جوماتونو، نو تاسو پکې دا هم وایي چې یاره جانماز به هر نمازي چې دی د خپل کور نه به جانماز وړي راوړي وای او کوشش به دا کوي چې کوم د دې د مانځه تیاری کوي هغه د کور نه دی تیار جومات ته لاړ شي، نو دا پکې هم ضروري ده. بالکل. ګوره زمونږ د روژې میاشت چې ده د نورو میاشتو په مقابله کې دلته مسلمانان ډېر زیات عبادتونه کوي، تلاوت کوي، عبادت کوي، بیا تراویح دي پکې، بیا پکې د شپې لمونځونه دي، تهجد دی پکې، اوس اعتکاف را روان دی. نو زمونږ دا خواهش دی، زما خپل پرسنلی دا خواهش دی چې د روژې د عبادتونه چې دي دا هم هغه شان طریقې سره وشي. نمبر 1 بیا د گورنمنٹ هم دا خواهش دی، بینګ ا مسلم کنټری د مسلمانانو ملک په حیثیت سره مونږ ملک زمونږ حکومت هم دا غواړي چې مونږ خپل عبادتونه چې دا پراپر وکړو، خو ورسره دا یو هم حقیقت دی چې کرونا بیماری شته. اوس په ګیدرینګ باندې د دې بیماری انفیکشن ریټ چې دی کوم دا زیاتېږي، نو هغه انفیکشن ریټ کمولو لپاره گورنمنٹ ایس او پیز جوړ کړي دي. مونږ نن علماء سره زما میټینګ وشو او هغوی ټول ما سره په دې خبره ایګري شو چې په جومات کې دا پورټ اوس یو انفیکټډ سړی چې دی، یو انفیکټډ کس چې دی هغه په یو ځای کې سجده ولګوله، نو هغه سجدې سره د هغه په هغه ځای باندې د هغه نه مطلب دا دی چې وایرس خپاره شو. 15 منټه پس بل سړی راغی او هغه هلته کې سجده ولګوله، یا 10 منټه پس راغی، نو هغه شی د ځان سره یوړو. زمونږ د دې لپاره دا پلان دی چې هر سړی خپل ذاتي کوم د کور نه جانماز راوړي. جانماز الحمدلله هر مسلمان کور کې زما خیال چې په هر کور کې واته خامخا وي، نو یو جانماز سړی ځان ته مختص کي، هغه ځان سره وروړي جومات ته منځو کې بیا واپس یوسي. بل ډي سي پي صاحب دا خبره هم زویمه چې کم زیات عمره خلک دي یا د هغوی معمولي ټمپریچر دی، نو هغه د کور پاتې شي، هغه د آیسولیټ شي، ولې چې دا خو په خپل ځان کې ده که مونږ په ځان باندې دا بیماري ده نو نورو خلکو ته خپرولو ذمهوار به بیا مونږ یو په دې کې مفتي اعظم چې دی یو فتوا هم جاري کړې ده چې یاره تاسو چې دی احتیاط وکړئ، د ماسک سره چې دی نو مونځ هم کېږي، د دې استعمال یقیني کوي. خو دا راته ووایي چې د ټرانسپورټ په حواله باندې لږ را سره خیالات شریک کړي چې د بین الاقوامي دا نورو ضلعو ټرانسپورټ دی، نو هغه به ډسټرکونو ته څه عمل کوي که نه، یا به هغه کیټګري وایز چې دی په هغې کې به بیا احکامات جاري کوي؟ د دې نه مخکې یو بله خبره زما ذهن کې ده، مونږ خلک کرونا چې دی نو دې باندې شرمېږو، مونږ دا فیل کوو که زه بیمار یم د کرونا نو بل ته نه یم چې یار ما ته کرونا ده، ډاکټر ته نه یم، دا فیل کوو. حالانکه دا یو ساده غونته بیماري ده، دومره خطرناکه نه ده څومره چې د دې هایف جوړ دی، خو به هر حال خورېدو والا بیماري ده، نو خورېدو والا بیماري ده نو مونږ هغې نه احتیاط کوو. نو قابل علاج بیماري ده، مرګ او ژوند چې دی نو دا الله لاس کې دی، دا په دې بیمارۍ کې نه دی، خو مونږ به احتیاط کوو. نو مونږ له پکار دي چې مونږ دا مطلب دا دی چې دا پټه نه کوو. نمبر 1. نمبر 2 خبردار ستاسو دا خبره چې چاته معمولي ونته ټمپریچر دی یا دغه دی نو د احتیاط په توګه باندې پکار چې هغه کور کې ایسار شي، ځان له اسولیټ کې مونځو کې. ورپسې ستاسو بل سوال په دې کې دننه دا و چې لکه انټرا سیټي یا انټر سیټي کوم ټرانسپورټ چې د هغې به څه پوزیشن وي،
نو د انټرسټي یا د نورو ضلعو نه راتلونکي کوم ترانسپورټ چې دی پبلک ترانسپورټ چې دی د هغې دپاره هم ایس او پیز دي چې په ګاډي کې به 50% سورلی راوړي. مثال په طور په یو ګاډي کې به 15 کسان 10 کسان راتلل نو دی به 15 کوي او ګیپ به ساتي. نمبر 1. نمبر 2 به هر سورلی سره د ډرایوره سره د هغه د اټینډنټه کنډکټره چې دی نو دی به ماسک اچي. ټیک شو. نو دا دی ایس او پی سره که دا فرض که جاری وساتلی شي نو څه خبره نشته. د هغې نه علاوه د 2 ورځو چې دی نو هغه مکمل پابندي ده. د هغې حوالې سره 2 ورځې د انټرسټي کوم دغه چې دی د حوالې سره بل نوټیفیکیشن لا نه دی راغلی نو هغه 2 ورځې به عمره کنټینیو وي. هفته اتوار چې کوم د نورو ضلعو نه کومه انټري ده دغه ده سوات ته یا متعلقه ضلعې ته. درېیمه خبره دا ده چې ټورسټ مونږ دا هم غواړو چې د سوات ټوریزم چې دی دا متاثره نه شي چې دا ورسره روان وي. نو زه ټولو ستاسو د دې فورم په توسط سره ټولو ټورسټ ته وایم که تاسو غواړئ چې د سوات جنت نظیر وادي چې دا تاسو ووینئ او د سوات د ښکلي موسم چې دی تاسو په دې روانه ګرمۍ کې یا په دې روان موسم کې انجوای کې نو زه به تاسو دا ریکویسټ کوم چې تاسو د کور نه د خپله ځای نه پراپر ایس او پی سره روان شي. ماسک سینیټایزر او څه چې ضروریات دي د کرونا ایس او پی حوالې سره هغه ځان سره پوره راواخلئ. تاسو ته به په لارې کې هېڅ قسمه تکلیف نه وي. تاسو ته به په چیک پوسټ باندې هېڅ قسمه تکلیف نه وي بشرطې چې تاسو پراپر ایس او پی سره راغلی یې. په ګاډي کې 50% کیپیسټي په حوالې سره بیا ماسک حوالې سره نو هېڅ تکلیف به نه وي. اگر ډي سي پي صاحب د حکومت کردار چې د مور و پلار او په پبلک باندې هغوی هم هغه خفه کېږي څنګه چې مور و پلار په خپل بچي خفه کېږي او دا کوم عمل چې جوړ دی نو چې کاروبار هم بند نه شي د غربت چې دی په هغې کې نور اضافه ونه شي. خو ستاسو د خبرې مطلب بیا یو ځل د ناظرینو سره شریک کوم چې دا لاکډاون سختي چې دا هم د دې تاجر برادرۍ په لاس کې ده که دوی عمل ونه کړو. خو چې دا خبر را سره هم شریکه کوي چې نن د 6 بجو نه بعد چې کوم د چا ضرورت نه یا د هسپتال ایمرجنسي نه دغه خلک که مومنټ کوي نو دغه لږ راته ووایي چې د 6 بجو نه بعد به څه عمل وي. دا د 6 بجو نه مکمل کمپلیټ لاکډاون دی ما سوای د اسنشل سرویسز نه سهار 6 پورې. مطلب ستاسو چې څنګه وایي ایمرجنسي هاسپټل ته پیشنټ وړل هاسپټل ته تلل راتلل میډیکل سټورز یا هغه څیزونه چې هغې نه بغیر جون چې دی متاثره کېږي نو هغه څیزونه چې دي د هغې اجازت به وي. باقي نو ټول څیزونه چې دي هغه به مکمل لاکډاون به وي. ټیک شو. اوس مونږ د دې لاکډاون حوالې سره فردر تفصیلات را روان دي هغه بیا وروسته تاسو سره زه شیر کړم تاسو په ذریعه باندې به بیا زموږ عوامو سره شیر شي. خو فلحال دا خبره ده چې دا لاکډاون چې د 6 بجې نه پس کمپلیټ لاکډاون دی. کور مو آباد زما سره ایس ډي او ساجد ممتاز صاحب موجود و چې د کرونا ایس او پیز په حواله باندې د هغه ډېرې مهمې تفصیلي خبرې او هغه خپله تجربه هم شریک کړه چې کوم دا ایشو دا کم دا کرایسس راغلی دی نو په دې کې د تاجر برادرۍ یو لوی کردار دی. د ماسک استعمال چې دی هغه ضروري دی. کم دکانونو ته چې انټري کېږي نو دوی د ماسک ډبې کېږي باقایا چې کله دوی سودا وکړي کم تاجر برادرۍ ته کم پبلک راځي نو په هغې کې د دې پیمنټ هم کټ کړي خو ماسک چې دی د هغې نه بغیر دې دکان ته هېڅوک نه انټر کوي. د ټورسټو لپاره یو خوشخبري راله د دې ځای د سرکل ډي اس پي دا وینا ده چې ټورسټ چې بالکل راشي خو د خپل کور نه د ماسک استعمال او د حکومتي کم ایس او پیز چې دی سره د هغې دې سوات ته راشي او د جنت نظیر وادۍ نه دې خوند واخلي او دغه رنګې د حکومت کردار چې هغه د مور و پلار وي او د پبلک دپاره هغوی یو ښه سوچ لري. د 6 بجو نه بعد د لاکډاون چې زیاته ایمرجنسي نه وي د کورونو نه د راوتو نه پرهیز وکړئ. ما سهیل باچا له راکوي اجازت د الله په امان.